زمونږ امام صاحب داسې یو عجیبه انسان دی، دومره عجیبه استدلالات کوي. زه دا هدایه وایم اوس طالبانو ته، او هدایه ما ډېره وویلو، صلات او نکاح او دا شفا او بیو، چې زه د ده د استدلالاتو ته حیران شم چې د ده دا دومره لوی علم، یا الله تا دله دومره لوی علم ورکړی و. یو ورځ وله یو سړی راغی، یو سړی وله راغی، وی چې جي زه یو غټه مسله کې ګیرې ما. وی څه مسله کې ګیرې؟ وی بیګا غل راغلی و، خدای دې کور روان کې وی غل راغی، او وی هغه زه وتړلم، ما ته وی چې بس ته به خوځې نه، کور نه سامان راغونډ که او پیژاندم یم چې هغه غل د دې پلانکي محلې دی او د پلانکي کور دی. خو هغه غل داسې ظالم سړی و چې ما له دومره غټ طلاق راکه، راته وی چې که چاته دې وښودله مشا به ووایه چې په ما دې ښځه په 3 طلاقه طلاقوي، چې نه به دې خیمه، او که مې وښودلې نو په ما دې ښځه په 3 طلاقه طلاقوي. خبره باندې پوهېږې که نه؟ اوس وی زه ګورم چې خدایه دې طرف ته که خیمه ښځه مې طلاقېږي، که نه خیمه نو سامان لاړه د کور، دا هم ډېره لویه مسله ده. زه غریب سړی یم، زه به څه کومه؟ امام صاحب رحمت الله علیه نه مخکې چې چا موریانو لته نو هغه ویل لکه بس کاڼی پکې ده، او وی چاته وایه مه ځکه ښځه دې طلاقېږي، ښځه دې لویه ده، اوس سامان خو سامان دی، بیا به راشي. واقعي هغه نورو خلکو دی چپ کو، خو آخر کې امام صاحب له راغی. چې امام صاحب له راغی نو امام صاحب رحمت الله علیه ورته وی چې زه خدای به خیر کړي. هغه ورته وی چې څنګه به خدای خیر کړي؟ نورو مولیانو خو راته هم دا ویلي مفتیانو چې که دا خیر نو ښځه دې طلاقېږي. وی زه الله به خیر کړي. وی هغه غل جومات ته راځي که نه؟ وی او جومات ته هم راځي، ظالم غلام کوي د شپې، وی جومات ته هم راځي، مونځ هم کوي. د داسې غلو نه دې خدای وساتي. وی ښځه نو ماسپښین مانځله زه درځمه، زه به مونځ وکړم ستاسو محله کې او خدای به خیر کړي. امام صاحب رحمت الله علیه راغی چې مونځ یې وکړ، بس وی هلکه ګیټ بند کې، او راغی د ګیټ خوا کې ودرېده، او هغه کس ته یې ویه د کور مالک ته، وی ته راشه کښېنه دې ځای کې. بس چې کله یو کس به ته وی چې زه کله تا نه تپوس وکړم چې یاره دا غل دی، چې غل نی نو ښه ښکاره وایه چې به دا غل نه دی، او چې کله غل راشي او د نه تپوس وکړم چې دا غل دی نو هېڅ هم راته مه وایه، بس هېڅ هم راته مه وایه، خاموش یا. بس هغه چې دا کسان به وتل یو وی به دا غل دی، ده به وی نه جي نه دا غل نه دی جي، بل به ورته وی دا غل دی، وی نه دا غل نه دی. خو چې غل راغی وی امام صاحب ورته وی دا غل دی، نو ده به دا سر ښکته که. خبره باندې پوه شوې؟ هېڅ هم ونه وی. بس امام صاحب هغه غل ونیو، وی ډډې ته شه، دې نورو ته یې وی ځې وځې، وی ورشه سامان راوړه د ده. لاړه او سامان یې راوړه، نو ښځه هم طلاقه نه شوه او مال هم پیدا شه.